د وزیر اعظم د طرفه چې کم 13,000 روپۍ پیکج ملاویږي د هغې به تاسو ته څنګه پته لګي چې دا روپۍ به تاسو ته ملاویږي که نه ملاویږي. په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم ځکه زیاتر کسانو ته دا پته نه لګي. د هغو له طرفه خو اعلان شوی دی چې 1 کروڑ او 21 لاک کسانو ته چې دا روپۍ به ملاویږي. خو ډېر داسې کسان دي چې هغوی موږ ته د دې پته نه لګي چې موږ ته به دا ملاویږي که نه ملاویږي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي. نو دې ځل چې وزیر اعظم کم اعلان کړی دی د 13,000 روپو د رمضان د پیکج، نو په هغې کې اضافه ډېره زیاته راغلې ده. که دغه 1 کروڑ او 21 لاک کسانو ته دا ملاویږي نو هر 20م 30م یا 40م کس ته چې دی دا روپۍ به ملاویږي. نو هر یو کس ته چې دی دا روپۍ ملاویدی شي. بل لا هغو سره دا خبره هم کړې ده چې په دې کې هغه کسان چې دي هغه به د هغې لکه کم کسان ته د بېنظیر روپۍ ملاویږي هغو ته به هم ملاویږي. کم کسان چې د دې لپاره رجسټریشن کړی او مخکې ورته روپۍ ملاوېدلې او بیا یې کارډونه بلاک شوي دي نو هغې کسان ته چې دی هغو ته به هم ملاویږي. لکه دا روپۍ چې به ورته ملاوېدلې بیا د دې پروګرام نه ایستلې دي نو هغو ته به هم ملاویږي. بیا چې کومو کسانو رجسټریشن کړی او د سره ورته روپۍ نه یې ملاو شي نو هغې کسان ته به هم ملاویږي. نو په دې کې ټول کسان چې دي دا وس شامل شو. لکه مکمل ته به ملاویږي خو دا پته ځینو ته نه لګي چې موږ ته به دا روپۍ ملاویږي که نه ملاویږي. نو د دې روپو چې دی ښه اسانه طریقه ده. اسانه طریقه ده د اول نمبر خو به تاسو دا کار کوئ ستاسو په نوم چې کم سیم وي نو هغه سیم چې دی دا به کولاو ساتئ. نو تاسو ته خو به اول نمبر په هغې پته لګي چې سیم ستاسو سره کولاو وي نو تاسو ته به پته لګي. بل لا د حکومت د طرفه نمبر هم ورکړی شوی دی نو تاسو په هغه نمبر باندې چې دی رابطه بیا هم کولی شئ. خو دې چې د رابطې لپاره کم نمبر ورکړی دی نو په هغې باندې خو بهر سړی ټلیفون کوي ګوره چې په هغې واپسي جواب ورکوي که نه ورکوي. څنګه چې 8171 دی که تاسو په هغې رابطه وکئ نو په هغې باندې اکثر چې دی جواب نه ملاویږي. ولې چې دا خو دنیا شه کسان دي په کروڑو کسان دي او هر سړی به د هغې معلومات کوي خپل شناخت کارت چې دا به لیږي چې موږ ته به دا روپۍ ملاویږي که نه ملاویږي. نو هغو یو نمبر ورکړی دی 99 چې دا هیلپ لائن دی. په دې باندې تاسو معلومات چې دی دا کولی شئ. نو یو په دغه طریقه باندې تاسو معلومات کولی شئ. بل دا دغه دی چې تاسو ته به د هغې طرفه چې دی ټلیفون هم راځي. ټلیفون به راځي تاسو ته به ستاسو روپۍ راغلي د هغې لپاره به تاسو له وایي ډیجیټل ویلټ اکاونټ چې دی دا به کولاوئ او بیا به ستاسو دغه اکاونټ ته چې دی دا روپۍ به راوړي. نو د هغې لپاره د بېنظیر دفتر ته چې دی ځینې کسان به غواړي ځینې به داسې چې عام دوکانونو ته به ځي هلته کې ورته دغه کېږي نو دوی به خپل ریکارډ چې دی هلته به ورښیي. ځینې کسان ته به میسج راځي په میسج کې به ورته لیکلی لکه په روز کال چې کم میسج راتلو تاسو ته به وایي چې د وزیر اعظم کم پیکج دی د هغې لپاره اهل دی. په دې کې ځینې د بېنظیري کم کسان چې دي رجسټر کسان دي هغه په 8171 باندې به هم هغو ته پته لګي چې هغو ته به یې لیکلي چې ستاسو د رمضان پیکج چې دی دا شوی دی نو هلته په 8171 به هم تاسو ته پته لګي چې ستاسو په اکاونټ کې دغه روپۍ جمع شوي دي نو تاسو خپلې روپۍ راغسته شئ. خو د ټول نه غټ او اهم کار چې دی هغه به تاسو چل کوئ چې تاسو به خپل نمبر چې دی دا به کولاو ساتئ. چې ستاسو نمبر کولاو وي نو په هغې به ستاسو سره رابطه کېږي. چې نمبر ستاسو بني نو بیا پته نه لګي. د رجسټریشن په وخت کې چې تاسو کم نمبر ورکړی هغه نمبر په موبایل کې کېدی چې پته لګي. ځکه د نیمې نه سیوا کسان چې دي د هغو نمبرې بندې دي. چې نمبرې بندې دي نو د دغې کسانو پیسې چې دی دا پاتې کېدی هم شي. نو نمبر کولاو کړئ په دغې طریقو چې دی تاسو ته پته لګي چې تاسو ته به دا روپۍ ملاویږي که نه ملاویږي.